چې یو ترهګرې ډلې د دې ذمواري پړه په خپله غاړه نه ده اخیستې، هغې دا مسلسل ډینای کوي. نو دا بیا دې ریاست چې کوم ډیث سکواډ ساتلی دي هم هغې چې کوم دی دا معامله کړې ده. ریاست په دې کې ککړ دی. که ریاست په دې کې ککړ نه وي نو بیا یې په هغه مازدیګر باندې چې کوم دی کیمرې ولې درې کړلې، ډي وي آر یې ولې وړلې. نن زما 5مه شپږمه ورځ ده چې په کیمرو کې هر څه ریکارډ شوي دي، هر څه د ریکارډ برخه راغلي دي او ما ته اوسه پورې زما قاتلان گرفتار نه کړلی شولو. چې کوم د امن اواز دې ریاست خاموش کول غوښتل، هغه اواز چې کومه دی د باجوړ نه واخله د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدلو او په هغه ورځ باندې بیا چې کوم 14 تاریخ باندې پاڅون کېدلو، هغه پاڅون ته په زرګاو په لکاو خلک راووتل او په دغه سرو غرمو باندې ولاړو. یوه مطالبه وه چې د مولانا خانزیب صاحب قاتلان دې ګرفتار کړلی شي، او دویمه دا چې په دې خاوره کې موږ نور ډالري جنګونو برداشت کولو ته تیار نه یستو. موږ چې دا من خبره کوو کوم قوتونه بدمني دلته غواړي نو هغه خو چې کومه د امن اواز چپ کول غواړي. دلته موږ د وسلو د اختیار خبره کوو نو هغه اواز دی چپ کول غواړي. دلته موږ چې کومه د افغانستان سره تړلې تجارتي لارې پرانستلو خبره کوو نو هغه اواز دی چپ کول غواړي. دلته موږ د شدت پسندۍ د خاتمې خبره کوو نو هغه اواز دی دلته چپ کول غواړي. مت باندې یقین لرو تش لاس یستو د خامارانو ته په میدان باندې ولاړ یستو، خو خپله خاوره نه پرېږدو، خپله مقدمه نه پرېږدو، خپل قام نه پرېږدو. او انشاءالله تعالی قام دا ځل چې کوم دی را بیدار شوی دی، د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې، د وزیرستان نه واخله د چتراله پورې، او چترال نه واخله د بولانه پورې، ټول پښتون قام چې کوم دی د مولانا خانزیب شهید په وینه را لړزېدلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم پیښور باچا خان مرکز کې موجود یم. را سره خوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ ایم پی ای نثار باز صاحب موجود دی. دوی سره خبرې اترې کوو د مولانا خانزیب شهید د شهادت نه بعد چې کومه په عوامي نېشنل پارټۍ کې خلاف پیدا شوي د هغې په اړه دوی څه ډېره مننه د وخت راکولو. مولانا صاحب خو ستاسو یو مشر و، نږدې بل حلقې استاد مو، څه به وایي د هغه تګ سره په عوامي نېشنل پارټۍ کې څنګه کمی محسوسوئ؟ یقینا چې د مولانا خانزیب شهید چې کومه سانحه مخې ته راغلې ده نو د هغې خلاف خو هېڅوک نشي پوره کولی. د هغه چې کوم جدوجهد او کوم سټرګل و او هغه د دې خاورې د امنیت دپاره، د خاورې د وسایلو دپاره په دې ولس کې چې کوم فکر او سوچ خوراوه او کومه بیداري راوستلې وه او ډېر په کم عمر کې ډېر بلا کار کړی و نو هغه خو د ستاینې وړ دی او هغه خلاف هېڅوک نشي پوره کولی. چونکې د بدقسمتۍ نه په دې ریاست کې چې کوم دی څوک هم د امن خبره کوي، د پښتونخوا وطن د وسایلو د اختیار خبره کوي، او د ریاست هغه پالیسۍ چې په کوم ته موږ د جنګي اقتصاد نوم ورکړی دی یا ته موږ چې کوم دی ډالري جنګ وایو، هغه څیزونه چې څوک ایکسپوز کوي او د هغې دپاره چې کوم دی په ولس کې په ګراونډ باندې مبارزه کوي او خپل قام بیداروي، نو هغه خلک چې کوم دی ادبي وجنې د هغې کېږي او هغه په نښه باندې ګرځي. نن زموږ چې کوم دی د عوامي نېشنل پارټۍ دلته د تینک ټینک اجلاس او مشاورتي کونسل او تاسو به یوه ورځ وړاندې کتلي چې په باجوړ کې د کم امن پاڅون دپاره مولانا خانزیب صاحب کمپین کاوه، هم په هغه کمپین په دوران کې هغه شهید تللی شولو. او چې کوم د امن اواز دې ریاست خاموش کول غوښتل، هغه اواز چې کومه دی د باجوړ نه واخله د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدلو او په هغه ورځ باندې بیا چې کوم 14 تاریخ باندې پاڅون کېدلو، هغه پاڅون ته په زرګاو په لکاو خلک راووتل او په دغه سرو غرمو باندې ولاړو. یوه مطالبه وه چې د مولانا خانزیب صاحب قاتلان دې ګرفتار کړلی شي، او دویمه دا چې په دې خاوره کې موږ نور ډالري جنګونو برداشت کولو ته تیار نه یستو، موږ ته د چې کوم دی ریاست امن راکړي. څنګه چې اوس دلته پرېکړه وشوله، زموږ چې کوم مشاورتي کونسل و، تاسو به پریس کانفرنس غونډ اورېدلی هم چې د قبایلي اضلاع او داسې پسې جنوبي اضلاع یا ملکنډ ډیویژن یا هول ټوله پښتونخوا دا د بدامنۍ ښکار ده. موږ د جوډیشل کمیشن مطالبه وکړله او پراپر به چې کوم دی پرایم منسټر ته پاکې لیټر هم کېږي چې جوډیشل کمیشن دې جوړ کړی شي د چیف جسټس آف پاکستان په سربراهۍ کې، او د مولانا خانزیب صاحب د خاندان یو فرد به په هغه کمیشن کې او دا د چې کوم دی انکوایري وکړي او زر تر زره د چې کوم دی رپورټ فایندل کړي. ځکه موږ په دې پوهېږو چې څنګه دلته ذکر وشولو چې یو ترهګرې ډلې د دې ذمواري پړه په خپله غاړه نه ده اخیستې، هغې دا مسلسل ډینای کوي. نو دا بیا دې ریاست چې کوم ډیث سکواډ ساتلی دي هم هغې چې کوم دی دا معامله کړې ده. ریاست په دې کې ککړ دی. که ریاست په دې کې ککړ نه وي نو بیا یې په هغه مازدیګر باندې چې کوم دی کیمرې ولې درې کړلې، ډي وي آر یې ولې وړلې. نن زما 5مه شپږمه ورځ ده چې په کیمرو کې هر څه ریکارډ شوي دي، هر څه د ریکارډ برخه راغلي دي او ما ته اوسه پورې زما قاتلان گرفتار نه کړلی شولو. تر اوسه پورې چې کومه دی زموږ پارټي یا زموږ چې کومه دغه خوږ شوی خاندان دی هغې مطمئنه نه کړلی شولو.
نو ریاست زموږ د دې واقع قاتل دی او ریاست به چې کوم دی موږ ته د دې قاتلان په نښه کوي او هغې ته به چې کوم دی سزا ورکوي او دا نه چې موږ به په دې باندې خاموشه شو که د دې دا خیالي چې په مرګ باندې به چې کومه دی دا فکر او دا نظریه ختمه شي یا د دې خاورې وکالت به څوک پرېږدي یا په مرګ باندې به چې کوم دی څوک د امن خبره پرېږدي یا به چې کوم دی په مرګ باندې ته دا 13 او د 15 مې ترمیم نه په شا شي نو دا دیو خامخیالي ده ځکه چې د سن 47 نه راواله د نن ورځې پورې چې کوم دی دې ریاست زموږ سره څه لوبې نه دي کړي خو موږ د باچا خان بابا د فکر لاروی نیستو موږ خپل منزل پیژنو موږ د خپلې خاورې په هویت خبرې استو موږ د خپلې خاورې په مقدمه خبرې استو زموږ د خاورې چې کوم استحصال روان دی زموږ د قام چې کوم استحصال روان دی او په دې پنجابي سامراجي قوتونه چې کومې لوبې زموږ سره شروع کړي دي نو دې نه موږ د پښتون هر بچی باخبر ساتو او هغه موږ د ځان سره چې کوم دی ملګری کوو دا کوم ولسي پاڅونونه چې روان دي همدا ولسي پاڅونونو لړۍ به چې کوم دی نوره هم سیوا کیږي عوامي نشنل پارټي چې کوم دی خپل روډ میپ ورکړلو چې بیا به د مرکزي شاهراګانې هم بندیږي او داسې به چې کومه دی دا پړاو بیا اسلام آباد ته ځي تر څو چې دا وجه نه ودرېږي د دغه کالدم تنظیمونو نه علاوه دغه کالدم تنظیمونو خو د لا تعلقي اعلان هم کړی د دغه پیښې نه د دې نه علاوه خطره د چا نه د عوامي نشنل پارټي وره عوامي نشنل پارټي چې کومه دی چې څوک هم په دې خاوره د امن خبره کوي د وسایلو د اختیار خبره کوي یا د خاورې د وکالت خبره کوي نو دا خو عوامي نشنل پارټي ته د 100 کال په میراث کې د عمل پاتې دی نو دلته خو چې که انټرنیشنل قوتونه دي او که د ملک نشنل قوتونه دي نو د هر هغه چا نه ورته خطره ده چې څوک دلته په دې خاوره باندې چې کوم دی امن نشي برداشت کولی موږ چې د امن خبره کوو کوم قوتونه به د امني دلته غواړي نو هغه خو چې کومه دی د امن اواز چپ کول غواړي دلته موږ د وسایلو د اختیار خبره کوو نو هغه اواز دی چپ کول غواړي دلته موږ چې کومه دی د افغانستان سره تړلې تجارتي لارې پرانستلو خبره کوو نو هغه اواز دی چپ کول غواړي دلته موږ د شدت پسندۍ د خاتمې خبره کوو نو هغه اواز دی دلته چپ کول غواړي نو په دې پالیسیو کې خو چې کوم دی دا موږ ته چې کوم ډیپ سټیټ پالیسۍ و په دې کې خو ګټه د ریاست د پاکستان د اشرافیه ده د پنجابي استعمار ده پکې نو هغې چې کوم دی دا قسم اوازونه خاموش کول غواړي که هغه دا وار موږ باندې نیغ په نیغه وکړي او که دا وار دی موږ باندې د خپل پراکسیس په ذریعه باندې وکړي موږ په دې باندې پوهېږو چې دا کوم پرایویټ ملیشې جوړې شوي دا خو دې ریاست روزولې وي دې ریاست جوړې کړې وي دا وطن هم پې تباه او برباد کړو افغانستان هم پې تباه او برباد کړو او نن هم هغه پالیسو ته چې کوم دی دیو دوام ورکړی دی نو زموږ فیصله خو اټله ده او ډېره ښکاره ده چې موږ خو دا د تشدد سپایان یستو په مزاحمت باندې یقین لرو تش لاس یستو دې خامارانو ته په میدان باندې ولاړ یستو خو خپله خاوره نه پرېږدو خپله مقدمه نه پرېږدو خپل قام نه پرېږدو او انشاءالله تعالی قام دا ځل چې کوم دی را بیدار شوی دی د باجوړ نه واخله د وزیرستان پورې د وزیرستان نه واخله د چتراله پورې او چترال نه واخله د بولانه پورې ټول پښتون قام چې کوم دی د مولانا خانزیب شهید په وینه را لړزېدلی دی او زما دا امید دی چې دا مسلې زموږ اجتماعي دي که بدامني دا هم زموږ اجتماعي مسله ده ټول قام ته راپېښه ده یو ګوند ته نه ده یو حلقې ته نه ده یوې علاقې ته نه ده یوې ضلعې ته نه ده ټول قام ته راپېښه ده او که د وسایلو د اختیار خبره هم ده دا ټول قام اجتماعي مسله ده دا ټولې مسلې زموږ د قام اجتماعي دي او په اجتماعي ډول ورته ودرېدل پکار دي نو دغه دپاره چې کوم د پارټۍ فیصله هم وکړله چې موږ به دلته په پښتونخوا په سطحه یو لویه جرګه راغواړو چې دلته د ټولو پارټو مشران راشي سیاسي او سماجي ډلو مشران راشي د تاجر برادرۍ ډلو مشران راشي د صحافي ډلو مشران راشي د ژوند د هر طبقې فکر مشران راوغوښتلی شي او د هغو سره یو سلا مشوره وکړلی شي او د هغو د سلا مشورې په رڼا کې چې کوم دی یو اقدام پورته کړی شي چې دا مسلې اجتماعي دي او داسې د اسلام آباد د APC بندوبست پکې هم شته دی چې هلته بیا په ملکي سطح باندې یو APC راوغوښتلی شي او موږ سټیټ ته چې کوم دی خپله واضح پالیسي او خبره کېږدو چې نور موږ ستاسې د ډرامو ته د بدامنیو ته د ډالري جنګ ته چې کوم دی په دې خاوره برداشت کول ته تیار نه یستو دا به چې کوم دی تاسې دا قیسې ختموئ نور